دی هغه یا فرض غسل وکړو یا داسې ولامبل پورې ولامبل پاکي راوسته خو د اودس څرندم نه د لمبا نه مخکې وکړو او نه د لمبا په ټایم کې وکړو نو آیا دی چې اوس مونځ کوي تلاوت کوي جنازه کوي نو بیا ولا اودس به کوي څرندم اودس به بیا کوي که نه چې د کوم لامبلي دي نو په لامبلو سره اودس څرندم شوی دی نو دا ضروري مسله ده دا به تاسو په خپله زده کوئ او نورو ملګرو ته به هم رسوئ اکثر ملګري د دې په باره کې تپوس کوي نو مسله دا ده چې یو سړي ولامبل د لامبلو نه مخکې د اودس څرندم اونکو او د لامبلو په ټایم کې د اودس څرندم اونکو ټیک شوله خو د پوره پاکي خپل راوسته فرض غسل هغې ویستو یا د داسې لامبل پوره بدن یې لونکو وی لامبل ټیک شوله نو په لامبلو سره اودس څرندم دواړه شوي دي او د لامبلو نه پس که یو سړی مونځ کوي تلاوت کوي یا جنازه کوي نو د بیا اودس څرندم کولو ضرورت هغه پاتې نشو بس لامبلو سره اودس هم وشو او څرندم هم وشو یو سړی سوال وکړي چې یاره دې کې خو مسه خو چا ونه کړه نه جي نه چې سر لون شو نو دا خو د مسې نه بهتر کار وشو چې سر لون شو په سر اوبه واچولی شوي دا د مسې نه بهتر کار وشو نو بیا پکې چې کوم دی مسې ته ضرورت پاتې نشو نو لحاظه چې یو سړي پوره غسل وکړو وی لامبل د اودس څرندم د لمبا نه مخکې هم نه دی کړی د لمبا په ټایم کې هم نه دی کړی وی لامبل نو د لامبلو سره اودس هم وشو څرندم هم وشو اوس په دقه چې دا د لامبلي دي او د مانځه ټایم پرې راغی نو دی دا نه وایي چې ما خو لامبلو کې اودس څرندم نه دی کړی یا مې د هغې نه مخکې نه دی کړی زه به اوس بیا اودس کوم نو بیا اودس ته ضرورت نشته که د لامبلو نه پس اودس مات شوی هغې کې خو بیا شته خو که نه دی مات شوی نو دغلته بیا اودس څرندم ته ضرورت نشته همدقه د لامبلو په دغه باندې دی په لامبلو باندې دی اکتفا وکړي او دی پې مونځ هم کوي او تلاوت دی پې هم کوي او دغه شان جنازه پې هم کولی شي دا یو مختصر غوندې مسله وه چې تاسو سره م شیر کړله او تاسو به انشاءالله العزیز نورو ملګرو ته رسوئ جزاکم الله خیر احسن کوئ